أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. سورة النمل 52 نمبر آیت. په دې 52 نمبر آیت کې د صالح علیه السلام د قوم حال ذکر کیږي. هغه حالات چې کوم په حال موجود دي د کندراتو په شکل الله تعالی په تل کې بیوتهم دغه دوی کورونه خاویتون چې را پرېوتل بما ظلمو بسبب د هغه چې ظلم کړل، یعنی دوی کورونه آبادی ورانېدل، دوی نسل تبا کېدل، د دې بنیادی وجه دا وجه دي ګناهونه سوا کړي دي، ظلمونه کړي دي، ګناهونه کړي دي. ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. یقینا خامخ په دغه کندراتو کې لوی نښه د داسې قوم دپاره چې پوهېږي. کم خلک د کندرات ویني دا واقع او تاریخ معلوم کړي چې دا قصه ولې شوې ده، نو هغوی دپاره پکې به غټه نښه به دې به پوهېږي چې د دین مخالفت کول، د نیکانو خلکو سره دشمنیانې کول، د هغې همدا نتیجه او دا ثمره جوړېږي په آخر کې. او څنګه چې د دغه پیړۍ هغه تش واقعات پاتې نور خبره ختمه ده، داسې زموږ پیړۍ او زموږ د خلک به هم دغه شانته کې پناه شي، ختم به شي، تش تاریخ او یادګار به پاتې شي. لیکن کوم عمل چې کړی د عمل ختمیږي نه به مستقیل کې، ښه عمل یې کړی هم ښه وي، او که بد یې کړی نو بد به یې کړی شوی او به ختمیږي نه. نو په انساني ژوند کې اعمالو په اعتبار سره، د خاتمې په اعتبار سره دا واقعه لویه نښه ده، لوی عبرت. په دې کې د انسان د هدایت د پاره یا د گمراهۍ په اعتبار سره په دې کې ډېر لوی سبقونه شته دي. وانجینا الذین آمنوا مخلاص کړل هغه کسان چې ایمان راوړی وکانو یتقون او هغوی پرهیزګار وو. نو پته ولګېده چې د نجات لاره صرف یوه لاره ده، د الله تعالی د قهر د غضب نه د بچ کېدلو دپاره یوه لار ده چې هغه ایمان راوړل دي او پرهیزګاري اختیارول دي، د ګناهونو نه ځان بچ کول دي. دې ځای نه پورې د صالح علیه السلام واقعه پوره شوه. ولوط امنګ لېږلی و لوط علیه السلام اذ قال لقومه، په هغه وخت چې ویل خپل قوم ته اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، آیا تاسو راځئ بې حیایۍ ته وانتم تبصرون او تاسې ښیي نه چې دا ګناه ده، ظلم زیاتې دی. د دې 54 نه واخله اخوا د لوط علیه السلام واقع ذکر کیږي، او په دې واقع کې هم دغه مضمون ثابتېږي چې کوم خلکو د دین مخالفت کړلی، د نیکانو خلکو سره دشمنۍ کړې دي، د هغوی انجام په دې دنیا باندې هم خراب دی، قبر کې به هم خراب وي، آخرت کې به هم خراب وي. او که بیا دوی څومره هم طاقتور شي، څومره هم زیات شي، څومره هم د وسایلو خاوندانې، خو چې د دین سره ډغرې وهي او د الله تعالی د نیکانو خلکو سره دشمنۍ کوي، انجام یې هم دغه دی چې کوم وړاندې واقعه تیر شو او کوم چې دا موجوده واقعه به دې کې روانه ده. نو دا واقعه تقریبا د دې 54 نه واخله د 59 پورې د لوط علیه السلام د قوم واقعه ده، او دا واقعه بیخي په تفصیل سره په سورة اعراف کې تیره شوې ده. دا واقعه قرآن مختلفو حصو کې ذکر شوې ده، مختلفو عنواناتو سره ذکر شوې ده، لیکن ډېر تفصیلي په سورة اعراف کې تیر شوې ده. لوط علیه السلام دې ته راغی. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره دی، دغه علاقې ته راولېږلی شو. او دغه قوم غټ مشکلات یې دا و چې د نارینهو سره بدکاریانې د دوی عام رواج ګرځېدلی و. بیا تاریخي حوالې چې یاره دا مرض به دې کې څنګه شروع شو، څه طریقه یې وکړله، کوم حده پورې به کې ترقي وکړله، دا ټول بحثونه مخکې تېر شوي دي. لیکن دا خلک به دې ناشنا عیب او ناشنا مرض باندې اخته و، او دا هغه مرض دی، هغه بیماری ده چې د دې نه مخکې هېچا به د اقدام کړی نه و. دا د لوط علیه السلام قوم اولنی ایجاد جوړ شو. دا جرم ډېر انتهایي سنګین دی. په دې موږ خبره کوله چې شرعي حکم د دې خلکو څه دی، چې د داسې جرم مرتکبین چې د هغې حکم څه دی. په دې باندې ذم الهوا کې امام ابن جوزي رحمه الله ډېر تفصیلي بحث کړی دی، او د حدیثو په رڼا کې د دې حکم هم ذکر کړی دی چې یاره اسلامي نظام کې دننه که داسې جرم وشي څه سزا به وي، که اسلامي نظام نه وي نو بیا به څنګه چلي. دا ټول بحثونه په خپل ځای باندې دي.
لیکن په دې کې د امام شافعي رحمه الله مسلک دا دی چې دا کسان به سزلې کېږي ورته به چولې کېږي او د ځینې علماو رایې پکې دا ده چې دا به د لوړ زګین نه راګزارلی کېږي د امام ابو حنیفه رحمه الله نه تقریبا په دې کې 3 اقوال نقل لي 3 وړ خپل ځمنه صحیح یو قول دا د جلاس په بیا وتړي بوته به گزار کی دویم د لوړ زګین نه به گزار کی دریم دیواله په ورواچ په دې کې چې کوم یو ته عملی کړو بس دا ټیک عمل او دا مخکې منګ ویلې دي چې لوط علیه السلام قوم سره یو کار دا هم شو چې کوم عذاب پر راغی هم د څه وشو چې بره دا زمکه اوچته شوله د جبرائیل السلام په لاس باندې او اسمان ته ورسول چې په دې بل مخ باندې راوښتل شي دې نه پته لګي چې دا خلک لوړ زګین نه گزارل هم صحیح دي گزارل شي دغه شان د کې درود علیه السلام دی عمل والا مرتکبین د چې د جوړه مې کړه په شام کې گرفتار شو او د خالد بن ولید زمانہ وا خالد بن ولید دا گرفتار کړل او دای مدینه منوره ته راولېګل هغه زمانہ کې د علی رضی الله عنه خلافت او هغه ته ویل چې تا کسان مې نیولې دغه جرم کې ساري عام گواهان پښته دي چې کومه سزا شرعي سزا دغه ورل ورکړي نو علی رضی الله عنه صحابه کرام راجمع کړل چې دا کسان د شام دي او د بیماری مرتکب دي د رسکار وکړ د صحابه کرام مده باندې اتفاق وکړي چې بس ورته ورواچو همدغه مسلک امام شافعي رحمه الله اختیار کړی هم پدې کې د علماو تحقیقي مضمون دا دی چې اصل کې دا جرم انتهایی سنگین جرم دی په نسبت د زنا باندې دا جرم ډیر زیات سنگین دی د دې جرم بندول په هر صورت باندې ضروری دی او لازم دی بیا چې کړه جرم ته باندې د قوم احوال او عادات مختلفي ځنې خلک د وبونه یریږي کوم خزګنه کې سیندونه نهرونه نه هغه خلک د وبونه سخت یریږي وبو کې لمبل نشي وبو کې لامبو نه وي ډیر وبو ته نه کوزي کم چې د خاریو خلک چې هغه خوا کې نهرونه بهيږي دریابونه به هغه د وبو سره بلې دی بونه یاره نه کیږي نو بس دغه شان د کوم خلک د وبونه یریږي هغه وټاړه وبو د منځ ته گزار چې د باقي خلک ویني او بیا د جرم سره کو نه کوي کم خلک لوړ زګین نه درا گزارل نه یریږي او د دې پن سره ناشنای هغه سند لوړ نه را گزار چې باقي خلک ویریږي کم خلک چې د دین یریږي چې شهر باندې راونه ورځيږي دیوال چت باقي باندې ټیک دیوال او چت ورواچو چې د جرم مخاوني وشي دغه شان د چې په یو نه یریږي په غور باندې یریږي په غور وسیزه نو د معاویه د رضی الله عنه کم کسان گرفتار کړیو او په دې باندې صحابه کرامو کې اتفاق هم دغه مسله وجه د شام خلک د غور نه صحیح یریږي د باقي سزاګانو نه صحیح نه کیږي دا ورته واچو د شرعي احکام د دې خلکو لپاره نو لوط علیه السلام دې تراغه ورته نصيحت شروع چې تاسو په حاشیه درازي سری عام په حاشیه کوي نارینه او ترازي انکم لتاتون الرجال آیات تاسو راځي نارینه او ته شهوتن بشهوت سره من دون النساء بغیر د زنانونه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو د قوم چې جاهل یې یعنی تاسو دغه جرم د لپاره هیڅ جواز نه پیدا کیږي هیڅ صورت نشته اس امکان نشته سیواره د جهالت انتها ته رسیدلی ځکه په دې مرزونه کې اخته لدې رسو مسائل معلوم شي یو دا چې لیواتت مستقله په حاشیه او خطرناک په حاشیه دویمه خبره دا ده چې لدې په حاشیه مرتکبین به هغه خلک چې زبردست جاهلی د جهالت نه ډکی لکه بچا کې معمولی شعور معمولی علم او عقل لري هغه بر دې جرم ته چرته هم نږدې نشي او دین تاسو اندازه لګول چې په کوم قومونو کې په کوم زګینو کې کوم ادارو کې دا بیماری شته ده عامه ده پکې کدا خلک صبرم تعلیم یافته ګڼل کی او تعلیم یافته ورته خلک وای لیکن دغه تعلیمي اس تعلیم نه در جهالت انتها د جدي مرزونه باندې اختی د حضرت علیہ السلام دعوت خپل قوم ته ورکو نو فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم نو بیا نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا ویل اخرجوا جوی باسی آل لوط قوم د لوط علیہ السلام یا خاندان د لوط علیہ السلام من قريتكم د خپل کلی نو لکلی نه وشړی انهم اناس يتطهرون یقینا دوی د خلق د جزان پاک ساتي نو یو خدای مسخرو د بار ویلو ملنډي کولې چې رقم خلک چې پاکي مونږ غنده خلک یو زمون کار غنده دي تاسو پاک خلک وینئ زمون سره موسیقي بل چرته لاړ شي نو قسم له مسخره ملنډ شوله او یو احتمال دام کې دی چې دوی مقصد دا و چې کم کس دا جرمونه نه کوي بده جرم کې ناخته کیږي غیر زمون سره نه وسیږي پاک خلک زمون سره نه وسیږي
بلکې موږ ته مجرمان او داسې بیکاره خلک په کار دی چې موږ سره معاشره کې پاتې شي. نو درود علیه السلام د جلاوطن کولو مشوره دی قوم وکړه. فانجیناه نو من خلاص کړه لره د لوط علیه السلام لره واهله د اهل لره کم د کور خلک چې ملګری مسلمانانو الا امراته بغیر د زنانه د حق لوط علیه السلام زنانه د عذاب نه بچ شوی نه ده هغه به ختمه شوی ده. مکه موږ نه دی باس کړی د چې ولی ختمه شوی و عذاب کې ولی عذاب مرتکب شوه آیا د مسلمان وکنه وا جرم سو دغه ټول باسونه سورته اعراف کې تر شوی دي. قدرنا هم مقرر کړی و دا من الغابرین چې دا به د باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې الله یې مخکې هم مقرر کړی و چې دا خزه په عذاب کې ګیریږي او ورکیږي ذکر د جرمونو ګناهونه د سی وجود نه پرې خودل نو بس مقررتي هم د سی وجود دا په عذاب کې پاتې شي. وامطرنا عليهم مطرا من راو رول پدیمان باران فساء مطر المنذرين فساء نور بد مطر المنذرين باران د يرولې شو خلق چې کوم خلکو ته د الله تعالی احکام اورولې شوی او د عذابونو تذکری ورته شوی چې بیا باندې سي عذاب راځي سي عذاب راځي بیا هم خلکو نه منلې نو برسي خلکو چې باران ناقي چې د خطرناک باراني خوشي باراني یعنی دا د عذاب علاماتي عذاب باران بیا بل شانت کی او دغه مخکې موږ سورته اعراف کې ویل چې بده باندې د ګټو باران شوی دی هغه ګټه چې کوم د قرآن کہانی ګټي وي. قل الحمد لله ورته وایي ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي. نو چاته وایا دا حکم چاته دی آیا نبی عليه السلام ته کې لوط عليه السلام ته نو بده کې هم دغه دوه احتمالات تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دي چې ممکن ده چې دا حکم دا خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې تدسی وایا چې ټول صفاتونه د کمال یا ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي. دا د الله تعالی شکر ادا پس باندې چې مخکینی امتونو احوال تاسو واره د جسنګ عذابونه پیراغلي دي او څنګه اجتماعي عذابونه د یخ نه ختم کړی دي ته د الله تعالی حمد وایي سبق امت باندې اوسه پوری اجتماعي عذاب نه دراغلي دومره جرمونه ګناونه بګشتا خو بیا هم اجتماعي عذاب نه دراغلي نو بس د الله شکر ادا کړه نبی عليه السلام ته حکم شو او دا مشهور قول او دا هم ممکن ده چې دا حکم لوط علیه السلام ته چې دغه وایي چې الحمدلله وسلام علی عباده الذين اصطفى ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي او سلامتی دي د الله تعالی په هغه بندګانو چې الله غوړه کړل نیکان خلک. بیا نو کله تعالی سلام وینا شنو بیا به مطلب دا شي چې د اسلام پوخ دشمن تبا کېدل او هلاک کېدل د غم او د خفګان خبره نه ده بلکې دا د خوشحالي خبره ده په دې باندې شکر ایستل پکار دي. وسلام و سلامتی دی علی عباده الذين اصطفى په بندگانو د الله تعالی هغه باندې چې کوم غوړه بندگان دي. مشهور ده چې د دین مراد پیغمبران شي او د دې تایید د نور آیاتونو کې اشارات هم نشته دي چې دا غینه مراد چې د اصطفا نه مراد دي پیغمبران شي. لیکن بده کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول دا هم دي چې اصطفا نه مراد صحابه کرام دي انبیاء کرام نه دي. انبیاء کرام باسونه خپل ځګنو کې د مراد شوی دي زې بځې ذکر شوی دي تذکری شوی دي لیکن دې ځګن کې د صحابه کرام او د نبی عليه السلام ملګری مراد دي. بیا د ځګن کې سوالات شیرا د پیغمبرانو نه د ذکر نه بغیر د صحابه کرام او تابعین او نیکانو خلکو نوم ته اخلي باغې باندې سلامتی اوي ایوازي چې پیغمبرانو سره ذکر شوی نه دا جایز دي کنه جایز دي. نو دغه مضمون تفسیری په سورۃ احزاب کې روان دي البته باسو الله تعالی وی الله خیر اما یشرکون آیا الله غوړه دی که هغه څه چې داخله کې شریکان کوي دومره واقع تاسو وره د لچیرا سور دین مخالفین او د دین دشمنانو څنګه هلاک شو باوجود د دې چې د بوتانو بندګي نه د پرې خودلې د قبرونو نه د پرې خودلې لیکن په کوم طرف لاړو آیا د بوتانو بچ کولې شو د قبرونو بچ کولې شو د نور خلکو بچ کولې شو نه شو بچ کولې کم خلک د الله تعالی دین سره وفادار ولکه لوط علیه السلام صالح علیه السلام د هغه ملګری داسې نور پیغمبران تاسو ولیدل چې مخالفین څومره زیات او څومره په قوت کې او دوی د علاقې نه شړل او دوی شهیدانول لیکن نتیجه تاسو ولیدل چې الله تعالی څوک بچل او څوک خراب کړ. اوس نتیجه باندې تاسو پوه شئ چې آیا الله غوړه دی که دا خلک چې کوم شریکان کوي د الله سره د غوړه دی. جواب واضح دی چې الله غوړه دی باقي مخلوقات د الله په مقابل کې هیڅ هم نه دي.